نو علم دومره ضروري شی دی. د ټولو نه اول دنیا ته علم راغلی، دا یاد لرئ، عمل نه دی راغلی. د ټولو نه اول دنیا ته علم راغلی، بلکې دنیا هم نه وه. آدم علیه صلات وسلام په جنت کې او الله رب العزت چې کوم دی فرشتو ته وویل چې دا آدم ما ولې اوچت پیدا کو او د ټولې دنیا خلیفه مې پیدا کو چې زما اوامر به دنیا کې ژوندي کوي. انی جاعل فی الارض خلیفه، زه خپل خلیفه پیدا کوم. فرشتې متوجه شوې چې زموږ نه خو خلک نشته دنیا کې، ځکه موږ 24 ګنټې عمل کوو. عمل د فرشتو زیاتو که د آدم علیه السلام؟ د فرشتو، ځکه د فرشتو عمر زیات دی. دویم دا دی فرشتو کې بدعملي نشته. انسان سره دواړه خبرې تړلې دي. نو عمل ته چې ګوري بیا خو د فرشتو اعلی شو که نه. او فرشته افضل وکه آدم علیه السلام. آدم علیه السلام یو مونځ هم نه و کړی په جنت کې، یو حج هم نه و کړی، یو عمره هم نه و کړی، بس صرف ذکر یې کړی و الحمدلله. پرنجی رالی بس یو څو کلمې سلام به یې کوو، دغه 2-3 عملونه یې کړي. نور عملونه روژې نه ده نیولې آدم علیه السلام جنت کې. بیا هم الله فرشتو ته وایي چې دی آدم ته سجده وکړي. ولې؟ وعلم آدم الاسماء كلها. الله وایي دته ما علم ورکړی دی. دا د علم ډېر لوی هست. درته ځکه یم عزتمندو بعضې کسان عالمانې عمل کې کمزوري وي، نو زمونږ خلک هغه بیا بلکل چوټي کي. ټیک د عمل د هغه د لارې مل دی، هغه نه به الله تپوس کوي د عمل، خو د هغه د عمل تا نه تپوس نه کوي. تا نه به دا تپوس کوي چې بی دی مولوي صاحب، دی مفتی صاحب، دی قاری صاحب تا ته صحیح مسله ښودلې ده که نه؟ که ته وایي چې موږ ته خو بیا سمې مسلې بیانولې، بل ته مسلې کوي خو خپله پې عملې کوي. هغه وایي خپلو عملو له ما دوزخ پیدا کړی او سره زما خپل کار دی. ستا کار خو یې صحیح کړی دی که نه؟ ستاسو خو پې حق نشته. وایي نه جي موږ ته خو یاره مسله بیان کړې ده. نو دی وجې عزتمندو ستا عمل سره د عالم د عمل تعلق نشته، ستا عمل سره د عالم د علم تعلق دی چې علم یې صحیح دی که نه. نو که په خپله دوزخ ته هم لاړ شي او د هغه په علم باندې تا عمل وکړو، تاسو ټول به جنت ته ځئ. لکه یو تیلې چې کله بل شي نو هغه غریب خو خپله اوس وځي، د هغه سر اور والي، هغه ټول بدن تن بدن یې اور والي، خو د هغه د وجې 100 دیګونه پاخه شي. او دم تصور دی د ډیوي لاندې تیاری، د ډیوي لاندې تیاری، بلکې اوس خو جدید دور دی د راډ د پاس هم تیاری. ډیوي لاندې خو تیاری، د راډ د پاس هم تیاری. خو بیا هم څوک راډ نه ماتوي چې مړه دا ډیوه ځان له رڼا نشي ورکولی، نو ګوره د دې د لاندې تیاره ده. او دې راډ ته وګوره خپل ځان پاس نه دا سوری نشي لرې کولی، نو زه په دې راډ څه کوم؟ نه هغه دې وي، هغه خپل کار دی. غریب راډ ته خپله دا پرابلم شته چې د هغې د پاس هم تیاري، ډیوې ته هم دا مسله شته چې لاندې دی. خو ته یې څه کې تا له خو رڼا درکوي که نه؟ کابل دې پکار دی که مڼه؟ تا ته مڼه میلاویږي، اوس ته وایي دا کابل دی او که نه، کابل ته ورپسې خپله ځم، نو خپې به دې مات شي. یو مڼه دلته به یا موسم د سیوان وي او یا به نه واپس به خړې سترګې راځي. خو دا مڼه درته دلته یو سړي درکړه، ویې خوره او شخوند پې وه. وایي آم کاو اور ګوټلیا نه ګینو. آم خورا، امونه خورا، زړي مه شماره. امونې سره کار دی، په زړو باندې څه کې؟ زړی خو فضول شی دی، بس ګزارې بیا سم ته اوس په زړو ورشمارې چې څو شو او څو نه شو. امونه خوره، خپل کار کوه. دا مثالونه دي عزتمندو د هوښیارانو دپاره.